په دریم T20 میچ کې نیوزیلینډ پاکستان ته یو شرمناک شکست ورکو. شرمناک شکست ول ځکه وایم چې د نیوزیلینډ سی ټیم بی ټیم راځي او د پاکستان فل تګړه ټیم له په خپل هوم ګراوند باندې شکست ورکړي. دا هغه ګراوند دی چې په دې ګراوند باندې په پی ایس ایل کې 200 پلس سکور کېدو. جی په هر میچ کې په دې باندې 200 پلس سکور شوی دی. په فرست اننګز کې هم او په سیکنډ اننګز کې بیا سکور چې شوی ورپسې هم دا داسې ګراوند دی فلیټ وکټ ته سسپنس پکې شته نه. سپینر د پاره هم دا داسې ښه وکټ نه ده او د فاست بالر د پاره هم ښه وکټ نه ده. د بیټسمنانو په فیور کې وکټ ته د پاکستان ټیم 178 رنزونه کړي جی. رضوان اور بابر په ډېر سلو بیټینګ کړی دی. په هغې باندې هم ډسکشن کوو. پاکستان دا میچ ولې بایلو په دې باندې هم ډسکشن کوو. پاکستان ته دا میچ ګټل پکارو. سیریز ټول پاکستان له ګټل پکې. په دې سیریز کې څومره هم میچونو ټول پاکستان ته ګټل پکارو. یو د باران د لاسه خراب شو، یو پاکستانو ګټلو، دریم نیوزیلینډو ګټلو. دا وخت د سیریز حال چې کوم دی 1-1 سره لیول کې د سیریز. په سکور کارډ باندې خبره کوو، د پاکستان په سلو بیټینګ باندې خبره کوو چې څنګه ولې په څه وجه باندې د پاکستان دا میچ بایلو. سکور یې کم کړی یا بل څه وجه. سکور کارډ لکه موږ راشو ګورو پاکستان کړي دي 178 رنزونه، څلور کیلډیان آوټ شل اورونه مکمل. صرف سایم ایوب پکې ښه زبردست سټارټ ورکړی، په 22 بال 32 رنزونه کړي دي. بابر اعظم په 29 بالونو باندې 37 رنزونه کړي دي. ډېر سلو بیټینګ. او بیا ورپسې رضوان چې کوم دی په 21 بالونو باندې 22 رنزونه کړي دي. چونکې داسې فلیټ وکټ باندې پکار دا وه چې تاسو له یو ښه سټارټ سایم ایوب درکو نو بیا تاسو له هم ریسک ایستل پکار او ښه زبردست طریقې سره ښه هیټینګ کول پکارو. دا نه چې تاسو سلو بیټینګ کولو. ښکته بیا وګوره عرفان خان په 20 بالونو باندې 13 رنزونه کړي دي. شاداب خان پکې ښه اننګز وکړو. دا سکور 178 ورسېدو کنې دا خو 160 او 150 کې به دا ټول راټولو جي. وګوره شاداب په 20 بالو باندې 41 رنزونه کړي دي. افتخار په 4 بالونو باندې 2 رنزونه کړي دي. نو دا د دې مطلب دا د استرالیا غا فاست ټریک نو یا د انګلند فاست ټریک نو. د پاکستان سلو وکټ دي، داسې وکټ دي چې لکه سړک نه په بال ټرن خوري نه په بال باونس خوري. هماغه فلیټ وکټ ټو وکټ بال جي. او بیا هم د پاکستان بیټسمنانو رن بال گیم کړی دی. اوس که ښکته موږ راشو د نیوزیلینډ بالنګ تاسو وګورئ نو 4 اوور فالکس پکې 4 اوور 39 دی، لږ ایکسپنسیو ثابت شوی دی. ډفي 4 اوور 39 خو د پکې یو وکټ هم ایستلی ده. بریسویل 4 اوور 40 یو وکټه. ویلیام 4 اوور 33 وکټ یو هم نشته. ایسودي 4 اوور 25 2 وکټ. ایسودي پکې زبردست بالنګ کړی دی. اوس راشئ تاسو د پاکستان بالنګ وګورئ چې پاکستان ته ولې وکټ نه دی ملو. سکور ورپسې نیوزیلینډ په 19 اوور کې چیس کړی دی 189 رنزونه، 179 رنزونه. صرف 3 کیلډیان پاکستان آوټ کړي دي جی. ټیم رابنسن په 19 بالونو باندې 28 د هغه کیلډي دی چې دا د دویم میچ T20 ډومبني میچ کې الریډي تاسو له معلومه و چې شاهین په ډومبني بال باندې بول کړی و. سیفرټ په 16 بالونو باندې 21 رنزونه کړي دي. فاکس کرافټ په 29 بالونو 31 رنزونه کړي دي. چیپمن دای سره د چیپمن علاج اکثر نه چیپمن دای اکثر میچز ګټلي دي. په 42 بالونو باندې 87 رنزونه او نټ آوټ پاتې شوی دی جی. او نیشم 5 بال 6 رنزونه کړي دي. میچ چې کم دی چیپمن ته وړل دی جی. چیپمن مخکې سیریزونو کې هم د پاکستان خلاف زبردست بیټینګ کړی دی. کته راشي د پاکستان بالنګ وګورئ شاهین افریدي 37 وکټ یو هم نه دی ایستلی. نسیم شاه 3 اوور 44 ایکسپنسیو ثابت شوی دی. صرف یو وکټ یې ایستلی ده. ابرار احمد 4 اوور 31 وکټ یو هم نشته. عباس افریدي د امیر په دې چانس ورکړل شوی او چونکې ښه بالنګ یې کړی 3 اوور 27 2 وکټ یې ایستلی دي. شاداب 3 اوور 24 وکټ نشته. افتخار 2 اوور 16 وکټ نشته. دا پاکستان بالنګ دی جی. نو پاکستان ته یو شرمناک شکست په خپل هوم ګراوند باندې. دینه مخکې د پاکستان ټیم چې کله نیوزیلینډ ته تللی نیوزیلینډ ته په خپل ملک ټول میچونه ګټلي جی. او دلته نیوزیلینډ راغو نو پاکستان دغه دویم T20 میچ چې کوم دی د حسابه ډومبنی خو الریډي باران خراب کو. نو دې راځه دویم T20 میچ ویم چې دویم کې تم یو نیوزیلینډو ګټلو جی. نو پاکستان ته یو عبرتناک یو شرمناک شکست په دې میچ کې ملو شوی دی جی. وجه څه د سلو بیټینګ په وجه باندې. سکور کم از کم 200 خو پکارو. که 200 پلس نشو کېدی خو چې 190 نه پلس سکور پکارو جی. ځکه دا د 178 او د 180 او د 160 او د 150 دا د راولپنډي پیش دا د دومره سکور نه دی. په دې به ته 200 پلس سکور کې نو ولا به ته میچ ګټې جي. نو پاکستان ته یو شرمناک شکست ملو شو په دې میچ کې. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.